السلام علیکم. عزتمنو، نن سبا په سوشل میډیا باندې دا خبر ډېر تیزو سره روان دی. ویل کېږي چې جان خبیب چې دی د علي شمول نه پرتوګ ویستو. د علي شمول ورته ویلي دي چې تاسو ته د ما نه اخر څه غواړئ چې ته موږ پسې نښتې. نو جان خبیب ورته جواب ورکړی دی. په جواب کې ورته څه ویلي دي. عزتمنو، تاسو غواړئ چې پوه شو، نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ. تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو که زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، د علي شمول ته جان خبیب ویلی چې زه تاسو نور اسم نه غواړم. نه جان خبیب وایي چې زه غواړم چې ستا لور سره زه واده وکړم. ځکه عزتمنو جان خبیب وایي چې داود شاه او تاسو خپله لور صحیح نه کړله او زه غواړم چې دا ما سره واده وکړي. دا بدله زه صحیح بدله کړم او زما د کور د عزت جوړ شي. او څونه شاته چې د دې خبرې پته ولګېدله، نو د علي شمول ورته غاړه کېښودله. ورته یې ویلې دی درته د موږ نه په کلاره باندې کښېنه، زه به ستا واده علي شه سره وکړم. اوس نو ځکه عزتمنو اوس د علي شمول ورته ویلې چې اوس به زه ستاسو واده یعنې نه کوم، یو څو میاشتې بعد بدله کوم. ځکه اوس په سوشل میډیا باندې ما او ستا ډېر جنګ جګړې وشولې او بیا به راپسې دا خلکه خاندي. عزتمنو، د علي شمول جان خبیب ته کړی دی چې او زه به ستا د علي شه واده کوم. جان خبیب هم په دې خبره باندې ښه کړی دی او جان خبیب ته نه خپله علي شه غوښتلې ده. مینهوالو، ستاسو یې نه څه خیر ده چې د جان خبیب او د علي شه واده به وشي او که نه؟ حتما راسره خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. عزتمنو، زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.